الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ اساسو خبره شروع په باره د هغو خویونو کې چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته ورځي. ظاهر که دغه شان تاسو دا خویونه وګورئ او معمولي غوندې او الله عز وجل پې دا لوی جنت ټاکلی دی، ذهن له دا سوال هم راځي چې دا غټ جنت په دې معمولي عمل باندې الله عز وجل ولې ټاکلی؟ یو خو رب العالمین لوی شان لري، د لوی شان ذات تقاضا ده چې په معمولي عمل باندې ډېر اجر ورکړي. دویم د عمل ظاهري موږ معمولي ښکاري، د الله په نسبت باندې قیمتي دی. دریم د جنت نه محرومېدل دا طبیعي ده، نقصان دی. نو ځکه الله عز وجل یو سبب د اسباب نه ګوري. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې موږ هغه خویونه راجمع کوله. نن یو بل خوی به ذکر کوو. حدیث کې راځي په روایت د عماره باندې، هغه فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، عماره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی دی، یقول هغه به دا خبره کوله چې لن یلج النار، هرګز به داخل نشي اور لره یو کس صلى چې هغه منځ وکړي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. کله چې انسان د سهار منځ کوي او دغه شان د مازدیګر منځ کوي، نتیجه به دی چې دا سړی به الله عز وجل جنت ته داخلي د اور نه به بچ کوي. د جنت د داخلېدو یو خوی دا و. یو بل خوی دا په روایت د حنظله باندې راځي، دا فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی دی. هغه فرمایي من حافظ، چا چې دوام وکړي پرې پنځه منځونو باندې، د هغې په رکوع باندې، د هغې په سجده باندې، د هغې په اودس باندې، د هغې په وقت باندې، وعلم او دا خبره معلوم کړه چې دا حق رب العالمین د خوانه دی، دخل الجنه، دا داخليږي جنت ته، یا وجبت له الجنه، جنت ورته واجب دی. او بل روایت کې راغلی دی چې دا بند په اور باندې. الغرض پنځه منځونه چې هغه د سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن، انسان به دې کې صحیح رکوع وکړي، صحیح سجده وکړي، صحیح اودس وکړي، وخت وپېژني او دا تشه عقیده ولري چې دا رب العالمین د خوانه امر دی په ما باندې راغلی دی. نتیجه به دی چې الله عز وجل به دا په دقه عمل باندې جنت ته ور داخلي. دی بل خوی. یو بل روایت کې راځي په روایت د عباده بن صامت، وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی دی. هغه به ویلي پنځه منځونه انشاء الله عز وجل فرض کړي به د خپلو بندګانو، چا چې په دې راتګ وکړي او هېڅ شی ته ضایع نه کړي استخفافا بحقهن، چې سپک وګڼي دې حق، نو کان له عند الله عهد، د دې سړي د رب العالمین سره لوز دی چې الله به جنت ته داخلي. ومن لم یأت بهن، چا چې په دې راتګ ونه کړي نو فلیس له عند الله عهد، د رب العالمین سره لوز نشته. ان شاء که د الله خوښه شي عذاب به ورکړي، ان شاء که چېرته خوښه چې داخل بشي جنت ته. الغرض په روایت د عباده بن صامت کې راځي محمد رسول الله فرمایي دا پنځه منځونه چا چې دا وکړل ضایع نه کړه، الله عز وجل به دا انسان په دقه عمل باندې جنت ته ور داخلي. یو بل روایت کې راځي په روایت د عبد الله بن عمر باندې، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي وې دوه خویونه دي، مسلمان بنده په هغې باندې دوام نه کوي الا دخل الجنه، دا به مګر جنت ته داخلي. او دا دواړه اسان هم دي. هغه څه خبره ده؟ د هر مانځه نه وروسته لس کرتې سبحان الله ویل، لس کرتې الحمدلله ویل، لس کرتې الله اکبر ویل، نو دا 50 شوه. به ویلي فذلک، دا چې دی 50 و 100 باللسان، په ژبه باندې چې دی یو نیم سل جوړیږي، لیکن یو نیم زر جوړیږي په تله د نیکۍ کې، او تله د نیکۍ په څه باندې درندېږي؟ په ښایسته اخلاقو باندې، په ذکر د رب العالمین باندې، د محمد رسول الله په تابعدارۍ، د حق په تابعدارۍ باندې، اخلاص په ځان کې پیدا کول او بې پیدي شیونو کې ځان ته بندول. او 40 کرت ویلې چې کله دا به سملی حمد به وایي 30 کرت، تسبیح به وایي 30 کرت، وې دا چې رسول جوړیږي په دې ژبه باندې، خو زر جوړیږي په تله د نیکۍ. او ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې هغه به دا په دې ګوتو باندې دا ذکر کو. نو دی ورته ویل چې یا رسول الله کیف هما، څنګه به دا اساني، ومن يعمل بهما، او څوک چې په دې باندې عمل کوي دا به کمی. نو قال، هغه به ویلي یأتي راځي احدکم، یو ستاسو له څوک، یعنی یأتي راځي ستاسو یو کس له شیطان به د خپل خوب کې ودی کی قبل ان مخکې دې نشي دا ووایي، ویأتي هو راځي ورته په دې مانځه کې، لیکن یو حاجت ورته یاد کې مخکې دې نشي دا ووایي. الغرض په دې حدیث کې محمد رسول الله فرمایي څه ویلي، وې د هر مانځه نه وروسته لس کرتې سبحان الله، لس کرتې الحمدلله، لس کرتې الله اکبر. او کله چې به دا سملی 30 کرت الحمدلله، 30 کرت سبحان الله دا وایي، نتیجه به دی چې رب العالمین به دا انسان جنت له ور باندې داخلي. بل حدیث کې راځي په روایت د ابو امامه باندې، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیت کرسی ویلې دا هر فرض منځ نه وروسته دا نه منع کوي د دخول د جنت نه، مګر دا خبره چې کله مرشي معنا ده
چې وسړي فرض منځو کې ایت کرسی ویلې د جنت مابین کې څه د امر کې پل دی په پل باندې ورتيري ګډاره به الته ورځي دې وجنه حدیث بخاری کې دا راځي الله عز وجل فرمایي کوم چې هغه شان سره مناسبه وی اچ کوم څه تردد نکوم لکه په دې خبره کې اسماعیل یو بنده سره بنا محبت ځان لره غواړم مخله مرګ دی هغه د مرګ لري کې زدا غواړم په کدا چې د اسما خبره په باندې استور غالب شره مړ کوم جنت لره داخل شي زما خپل راشي الغرض ایت کرسی د ار پر منځنه ورسته دی نتیجه به دی چې د سړی الله عز وجل په دې عمل باندې جنت ور داخلي یو بل روایت راځي پر روایت د نعمان بن سالم هغه د ام حبیبین نقل کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي چا ویل لس یولستی چا وی دیر لستی او چا وی ولستی خو چا سره نکاحونه شوی چا سره نه چې شوی د خدیجه سره ام حبیبه ام سلمہ حفصه عائشه زینب سودا صفیه ریحانه جویریه میمونه رضی الله عنها دې سره دا فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ورېدلی دا هغه فرمایي نشته هیڅ مسلمان بنده چې هغه منځ وکي هر ورځ 12 رکعات نفل غیر د پریزینه د فرض منځ نه را پدې خو دا 12 رکعات نفل وکي مګر الله عز وجل د په جنت کې کور جوړي یو بیت څلور رکعات مخکې ماسپخین نه 2 رکعات ورسته 2 رکعات ورسره ماقام نه 2 رکعات ورسره ماخوسن نه 2 رکعات مخکې سار منځ نه ام حبیبه فرمایي وما دا پر خودلی دي چې کلمه دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې ده او د قشن عن بس په امر ابي دغه امام پر خودلی دي چې کلمه ام حبیبه اوریدلې دي او عمرو بن اوس فرمایي وما نه دي پر خودلی چې کلمه د انبسن اوریدلې دي او نعمان بن سالم فرمایي چې مانه اوریدلې کلمه چې عمرو بن اوس اوریدلې دي الغرض که یو سړی وګړي چې جنت ته ور داخل شم دغه د جنت د داخلېدو لپاره دغه 12 رکعات مس 2 رکعات سار سنت 4 رکعات مسبحین سنت شپږ 2 رکعات به ورسته اته 2 رکعات د ماقام منځنه ورسته لس او 2 رکعات مخصوص منځنه ورسته بل حدیث کې راځي پر روایت د عبد الله بن عباس رئیس المفسرین حبر الامه ترجمان القرآن هغه فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورېدلی دی هغه فرمایي دوسترګي چې ور هغه نه مسکي عین هغه سترګره بکت من خشیت الله چې رب العالمین دی د وجنه وشاړي کله به دا خبر ذکر کوي چې موږ سترګونه به کله وکړي روانيږي د الله عظمت مخې راولو د ور سختي مخې راولو د رب العالمین انعامات مخې راولو حساب کتاب وغیرہ وعین او اغسترغا بات چې شپه تیر کړو پیره کول رب العالمین په دلاره کې بل روایت کې راځي ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ور له داخل نشي او سړی چې رب العالمین د یری د وجنه جوړل دي حتی تبي پر چې شودو واپس شي نیملا غلان زلا چټه واپس کیږي او نه چې مکیږي غبار د الله په لار کې او د قشن و ګرد جهنم او بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن رد عن ارج اخيه کلا یو مسلمان سره د عزت نه چا دی پاو کړه الله عز وجل به دې انسان د مخ لري کې د جهنم د ور نه پورې قیامت باندې سلمان فارسی بل علامه ذکر کړه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویلي اللهم اني اشهدك يا الله زتا گواکم ستا ملائکه واکم او حملت عرشك هغه ملائکه عرش بار کړي دي اشهد گوي ورکوم اشهد من في السماوات گواکم هغه چې اسمانو هغه چې د اسماء کې دي انك انت الله بده خبره چې ته الله لا اله نشته حقدار د بندګۍ شي واسطانه کې واځي شریک نشته گوي ورکوم په دې خبره چې محمد ستا بندر او رسول دی چې دا ویلي یو کرت الله عز وجل به لری کې دورنا او چې ویلي دو کرت الله رب العزت به بچ کی 200 سره ورنا چې ویلي درې کرت الله عز وجل به د ټول ورنا دا بچ کی الغرض هغه خو یو نه چې باغې باندې سره جنت اور داخلي یو دا کلمه بل د مسلمان سره دفاع دغه د عزت رب العالمین د یره د وجنه یره د الله رب العزت رضا لپاره مزل کول او 12 رکعات غنه وافل دې سره چې دار فرض منځنه ورسره درې لسکرت سبحان الله لسکرت الحمدلله لسکرت الله اکبر او چې کله ود کیږي درې درشکرت الحمدلله درې درشکرت سبحان الله بعض روایت کې شل کرت راغلي بعض کې درې درشغله موقع به قتل پکار دي او دا مو ذکر کړ چې کله دا پنځه منځونه انسان کې دغه صحیح رکوع وغیرہ برابر کی الله عز وجل به دا انسان په دې باندې جنت ته ور داخلي رب العالمین موته توفیق دې اعمال